المرسلين شفيع المذنبين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أخبرنا فضيلة الشيخ الطيب الشهيد المصنف الكبير شيخ الحديث مولانا وسيدنا عبد القيوم حقاني حفظه الله وأكرمه في الدارين ومتعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال: حدثنا أمير المؤمنين في الحديث المحدث الجليل أستاذ المجاهدين والمحدثين مولانا عبد الحق حقاني عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الدهري مولانا محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتي والشيخ العلامة فقيه ناصر رشيد أحمد التنومي رحمه الله، وهما يرويان عن العارف بالله الشيخ عبد الخليق المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة شاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى عن جده أبي أمه شاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو عن العارف بالله إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي رحمه الله تعالى أنه قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي رحمه الله تعالى قال: قرأت على الشيخ أحمد النشاشي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني المصري الشافعي رحمه الله تعالى عن الشيخ إبراهيم أحمد الأنوبي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج رحمه الله تعالى عن الشيخ السراج الحسين المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الوفد عبد الأول بن عيسى بن شعيب السدسي الهرمي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مفضل الداودي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفرقي رحمه الله تعالى عن مؤلف الكتاب إمام الأئمة الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بسبة الجوحي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال: القسط مصدر مقسط وهو العادل
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد तमाम मोहतरम उलमाए किराम और मुफस्सिरीन एहतराम दा हदीस दा मामूल जादे किदा वेले छी उस्ताद खुद शागिर्दान होता ताकि तफसील जरूर हो कि अगर तफसीलात बेदाती जम्मू के तो बजूलियान नी और दा इस्तिलाहात और तमकवायु करना तो अगर बड़ी तंशी जलाते सवे के मैं तेरे को मुंबई बड़े के बोलने खास दा खुद उस्ताद चिगिबी दबुआ मामूल थे बदली के थे के बांधे उनका लगाऊ और दे कि दादी जनता की दादों तफसीलात खोल दादी के टेम के बांधे डेढ़ लगी सवाब पर डेढ़ थे और टेम पर डेढ़ लगी दादा तालिबान तजुर्बा वायु नुमावा वक्त दावे काफी भी है चलते चलते दूर रहेगा कि बाब क़ौल अल्लाह अज़्ज़ा व जल व नज़रुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह दादा बाबू किताब तौहीद दागी द्वकम शेतम बाब दे इमाम बुखारी को किताब किताबुल ईमान का शुरू करे और उम्मा ईमान में खत्म कई बाबुल ईमान का किताबुल तौहीद के आगे बने बुनियाद के फुडलेशन दे इस्लाम नो उम्मा का चिकुम दे किताबुल ईमान तारीख खुलासा दादा के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो सच मामूल है वनज़रुल मवाज़ीन मवाज़ीन बतुम रही जमा लाड़ा मुफरद वाले लाड़ो दचा तवदन बखी की दचा बनी की दा तालिबान होता ये आवाज तालिबानी का ना ताकि खबरें आ गई देता है ताकि आम जनता नरो के दवा है कि अल्लाह जल जलालहू बा ददे टोल आमालो सरफेलू कना सरफेदारा जन्नमल आमालु बिन्नियात दा बुखारी इमाम बुखारी से तस्लीफ करी दाओ फतुम रडवे मरहबो करे दा तस्लीफ करी दा गोया दागिना खुदा मालूमी की अवलने वही इन्नमल आमालु बिन्नियात बुखारी शुरू के और दामाल दाम मदार पंजत बांधे नियत बढ़ती था और बल से कुंडे वही बात थे अवश्य बापा हदीस के राजी अवश्य बापा कुरान के राजी कि अब बापा वही तरह नाजिल शके और वही खुदा से नवा यानी नबा बात करे खुद ताबीरात कहते ना आगे के खुद ताबीरात न के आगे के बाद जो वही संगर आगीदा उम्मा से वही संगर आता अब जदा आसमान में शुरुआ तरफिल्ला तसलम बोले अभी तरफ बॉडीगार्ड रहा ला याती बातिल मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि तो नाकाम पर होने लगे
عمل دی او چې کوم دی نو هغې باندې به عمل کوو خو عمل به چې کوو نو هغه به هغه کوو چې په وحي سره کوم راغلی چې په وحي سره نازل شوی دی کله دا بات سره خپل ټول جهاد تعبیرات کوي او وحي سره بنی راغلی او هغه به وحي ته نسبت کوي یا من وحي ته وانه نسبت نه کوي ځان نه به په دې کې چې کوم دی نو دعوا کوي نو اول دا چې ګوره دا کتاب عمل لپاره دی عمل دا لویه انسایکلوپیډیا ده دا قرآن مجید دا امام بخاري چې دا په کوم طریقو سره راوړي دي او څومره ورته ګرځېدلی دی دې دپاره تقریبا یو ترجمه الباب او حدیث دپاره نه زره احادیث تعلیقات سره چې هغه تعلیقات یې وباسي که نه نو دا څه دغه جوړېږي نه تعلیقات هم چې ورسره وشماري نه زره احادیث جوړېږي اوس چې دی نو امام بخاري دا ټول عمل دپاره راوړي دي چې موږ به د دې عمل کوو اوس عمل به څنګه کېږي نو اعمال دي کنه نو فضول اعمال نه کوي دا هغې ته دا حکم کوي ټوله بخاري ډکه ده و یو وخت به راځي چې د دې به حساب کتاب کېږي ونضع الموازین القسط تلې به کېښودې شي یا تله به یا تقسیم دپاره دا دومره جمع تیږی نه یعنی کتاب به د ذرې کېږي خلاصه یې دا ده چې د ذرې حساب به کېږي هغې ته تیار اوسئ چې په بخاري باندې مکمل عمل کوئ او د ذرې ته به بیا چې کوم دی نو حساب به کېږي اوس تلې دي تله ده خټه ده نرۍ ده د چا به کېږي د انبیاو به کېږي که د کفارو به کېږي که د مسلمانانو به کېږي دا درته ټول استادانو ویلي دي هر څه یې درته خلاص کړي دي ښایي باب قول الله عز وجل ونضع الموازین القسط د امام بخاري رحمت الله علیه دا طریقه ده چې یو ترجمه الباب راړي نو د هغې مترادفات هم ذکر کوي ځکه چې ډېر الفاظ دي چې په لغاتو کې موجود دي او په یو لغت کې مشته په بل لغت کې هغې د بل نوموي مشترک ډېر ځایونو کې په قرآن کې داسې الفاظ راغلي دي چې هغه د عجمو الفاظ دي او ډېرو عجمو کې داسې الفاظ راغلي دي چې هغه د عربو الفاظ دي په امام بخاري رحمت الله علیه خپل عادت مطابق چې کوم دی نو راړي هغه او ونضع الموازین کېښودی شي به میزان تلې تلو کې بیا تلو نه څه مراد دی هغه به څنګه کېږي هغه چې ډېر عمل او قول دا به د سړی خبره وکړي او عمل وکړي نو هغه لاړ شي فضا کې ختم شي دا به بیا څنګه جمع کېږي اوس ساینس ته هر څه خبرې فضولي کوي دا چې داړه څیزونه زموږ ټیپ ریکارډ مو کړی تقریر مو کړی هغه چې کوم دی نو څنګه وایي وکاتبه رقیب فی التراب سړی لیکلي کړي مړ شي او دا ختم د هغه چې کوم دی نو پروت دي ټیک ټاک ټیپ دی ټیپ ریکارډ دی او قسم څیزونه راووتل چې دا او هغه ووجدوا ما عملوا حاضر ټول به درته حاضر دي هغه مشهوره دې ته ده چې یو سړي ډېر ګناهونه کړي چې زه به دوزخ ته ځم یقینا خو الله جل جلاله حکم وکړو چې د ده د پالمړۍ
دا پکې نو هغه وزن زیات شو باقي او يوم التاخذ دنياكم ووجدوا ما عملوا حاضرا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون تحضرون القران کے ذکر شمی دی نو ونظر الموازين القسط يوم القيامه وان اعمال دغدا تويق وندا تشريكي دقيس وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أعمال حول نكتورا نجدنا نتبعورا أو تفرقان ورا هر حركت توكي نعقول مغطي زبطي لگيات طول حركت كندي أو أعمال أو أقوال دا له خبرې وشوې دا ټولې په دې دغه کې راجمع کو کنه وي دا په باندې خبرې وي چې دا وجه د فتلاشه او هغه خبرې نه دي او دا نوې ارث ثبوت ارث راغلي دي نماز کوي چې امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ مترادفات ذکر کوي او دا باندې واستدین لغت نه بعد لګي نو ويقال القسط مصدر المصدر تقسط کوم دیکھو نا دا مصدر المصدر ہے او دې باندې اعتراضونه دي دا ولې داسې دي دا غوښتل جوابونه دي دا هم طالبانو ته وایي چې کله دارالعلوم کې طالبان یې سره او دا موږ یاده کوو جواب هم دا چې کوو هغه څه کوي دا مصدر المصدر دی أي بمدي كوي أنا زماني خليتا نوري وخان دي مولي تبتوي لا غرت كيتا تدور طول أهل أبو البشر نو خلي وما القاسد هو الجائر قاسد جائر تبي ظالم تبي وذاك كندنو كي مجردي ظالم كي مديتي أولا وان مجرد ومديت سبيل چې مجردي او د دوړو د پار په قرآن کې آیاتونه راغلي دوړو د پار راغلي دي چې یو دی کې یو اطلاق شوی دی او په بل دی کې بل ظالم واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا او بل دی کې ان الذين كفروا هم بربهم يعدلون خلق حیران شو وحجاج بن يوسف أغلط قوته جزء ما خلق بير ناس وردا بأنت عادل قاسط ولايات غتشوي كهجات سيوي أنت عادل قاسط أهم عالم أرسجو بفاني ظالمان فقرآن بلغول إعرابات غير أجولي إمامتي بأخوة هغه د خطبې خطبه ډېر صحابه شهیدان کړي دي ډېر ظلمونه کړي دي خو هغې سره علم هم پکې وی ده خو زما بېړه ورکړه ما ته تاسو وایي چې ټول دا راته دعا وکړه دا وایي ما ته ظالم او زیاتی کوونکی الله د امورو نه زیاتی کوي دا خو هغه یې راته خلق جوید دی بادشاہ تعریف ہو خیرنو وقال المجاہد القصاص العدل بالرومیہ سنگا جدا امام بخاری طریقہ کار دے کہ اجمیت اجمع کم ذکر کی گی او عربی کم ذکر کی گی در وجہ دا منصرف ہم دے او غیر منصرف ہم دے دوڑا مصدر المصدر مصدر فهو القادر واما القاسط فهو الجاهل دابل حديث سے به قال حدثنا اشقاب اشتاب دا دوڑا پکان دے راضی احمد گورا سر کی دا
احمد حمد نه شروع کړي وا د اخر کې راوي چې کوم دی احمد ابن اشکاب دا د بیا د کوم دی کې د پورا عمر او تاریخ او ارث بیانې دا بیانې دا خو جلتی نه کیږي احمد سبق شي بیا ډېر دا د دنه چې کوم دی نو احمد ګوره اخري د همدار د هم خبر رااله اولنۍ د دې رااله قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره سرکر علی حضرت عمر روایت دلته راځي حضرت ابي هريره حضرت عمر کی مقام تاسو ټول ته معلوم دی چې څومره لوی مقام دی داغه او چې کوم دی نو دلته کې راځي ابي هريره کہ ہر وقت لازم رسول اللہ صلی اللہ سرنا اور دا ٹور ډیر احادیث هغه تیار دي ولی و یاد دي نور په بازار کې غریبان سوداګري کولې چا په کاروبار کولو کې دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم سرمدار رحنا یو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چې ګورا کته څوک دې صادر واچي او د څه حدیثونه څومره چې وایي او هغه راغونکي ځان سره سینې سره ملاو نو ډېر احادیث هغه واورېدل هغه ټول صادر راغونکو اوس الله ته خدا دې دغه معلومه چې خبرې جسه مې وکړو هغه ټول ورته بیایا دا نه پس هغه چې کوم دی نو په دغې مشهور شو چې د ټولو نه لوی احادیث یادونکی دی رضی الله تعالی عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان اللہ ته ډېرې محبوبې دي علامہ کرمانی رحمت الله علیه قول دی چې خفیف کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان دا خفیف ذکر اشاره د قلت عمل طرف او د ثقل کثرت ثواب طرف پر ادوارو کدا د دې ذکر شو ثقيلتان فی المیزان بخلد خفیف ته د مخرم باقن د قبیلې نه ده ارتړې ویلې شي قلقله پکې نشته او دا چې اللسان فجب باندې ډېر آسان دي ثقيلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم تمام محترمو دا سچ معمول دی هغه د جلسو سره مناسب او هغه دومره کافي او دا مدارس چې کوم دي کنه دا د دې کلاګانې دي الله جل جلاله وعده کړی دا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا کلاو سرګم چې کوم دې د دین حفاظت نن ټول دنیا بلکې اسلامی دنیا برائنا اسلامی دنیا پاکستان افغانستان او انڈیا کی اور 60 کروڑ خلق مسلمانان کی پاتی او دا چې بنگلادیش کې رشتہ زده ما وہ ذرا کازانی په جوړه کې چې کاګان ته تلو تدین علاوه نو دا طریقہ کار اسلامی یو ملکی نشته دا مدرسه صرف پر درېیم ملکونو کې دي او دې پاتې چې کوم دی امریکا خیر او دا چې دینو پاتې ټول لګېدلي دي الحمدلله هغه کوششونه کوي چې د مدارسو دا نظام ختم کړو لکه شام څومره ترقي کړې وه علم و عرفان کې هلته مدرسې وي کور په کور مدرسې وي هغه چې کوم دی نو لوی ملک اندلس هغه زموږ سره 600 کاله وو هغه هله وو چې هر ځای کې به مدرسه وه
شروع دغل على الكل عیسایان هر څه ختم اصل مسلمان مدن نشي کوله مسلمان بريدين نه دغه شام کې ګرځ شهري شام وایي چې بوي چې با شام کې روانه ما په اردن کې دغه یو غلې روانه ما نو دا نوې کې چې لما دا ورونی ده کنه ماشومان نو هغه کوېدل هغه کوې دا پادریان زه کورونو ته دننه هلته مسلمانانو نه راپاتې نوم اسلامي بلاک دی صرف دا د پاکستان کې دا او دا دوه نیم ملکونو کې شته او دې پتې لګېدلې دي خدای ته څومره لګي که نه هر کال زه تاسو وکتل د مولانا په مدرسه کې هر کال نن هغه سړک نه راتلم لاره نه وه څنګه چې د دارالعلوم افغانیې په جلسه کې په میلیونو پورې ګاډي ملا دلته کې دا ټول دا هوټلې ما وایي چې دا څه چل دی اوس خبره دې ته ورسېده د مولانا جدجو د بچې نه چې بالکل دا لوکه کې کمه به ورته وکړه چې د دارالعلوم جلسې نه لګا کړه دا ای ورانۍ کفر ये मिटते मिटाते ही खुद मिट जाएंगे इंशाअल्लाह उस लगे से मदद होगा और रोजाना नवी शरायत उस जमला बिंद विफा कर इन मसलकुन वाले खरवान देखा मुबरदर मुदाकरात मुदाकरात आखिर के न माने वैजा बखाई दा चंदा चंदा नाराजी यो चंदा देंदा फुरबरा कोई दावत सनाती कार बरा कोई अफसाने बरा कोई मुंबई इस तरह तैयार कबाड़ी सड़क तरवातों का तैयार अगर पल दबाव तरो गुलामान अगर तक यो फर्जी यो किंसे दवाई जोड़ता नूमिन निस्ता मदरसम निस्ता मैदानी नस ऐलान शुरद अखबार जदा इतनी भी दगा जोड़ मदारस अगर दगा जोड़ नवे बोर्ड जोड़ द बोर्ड इस हकीकत निस्ता दा जन्म दे बोर्ड और जन्म दे मकसद दे मन और कोई तरह इत्तेहादियान दी ख्याल दाते दावा हम बेटाओ وګورا اخر کې دا تمام دا پرمه پرچارا کو کنه دا ډېر ځان ته جوړځن وي یو ورځ را وڅښو بلا مدرسې ما سره تعاون نه کوي او نو خپل مدرسې جوړو پس سند کې یو څو مدرسې جوړې کړي دا اچھا کار نه دا هغه اوس باندې چانه محتمل چاته हम न दे हम मोतमिन दखो हम गम मोतमिन शरीउ दिखी ना दा तालिब दा बच्चा न उठे रखो दा तनख्वाह तनख्वाह दनूंगा बड़ा इनाम लगे तनख्वाह दा बच्चा तन पैदा को तस्कीम दा गम दे दौलत दा गम दे और चिपंदे खुदा अल्लाह वांदे तवक्कल दे अल्लाह इमदाद बरसा बेशक ناغل سغی نو ایوب مشرط سوکل تیو شپگت میاشت تیری شوی نو بیوی تدارا شیده زمان مدرسی بواجه دیمان نوگر نده نو گورا تدی مدرسو سر چیڑ مکوی دا تمرا چیڑ کوئی دا بیاتی دی تا تیو دا چکاکر مدارس بورائی تمرا تعداد دے صرف دا حفاظ کرام او هغه کې د بناتو هم د تورات دي په بار روان دي ان شاء الله الله ودا دا ګرځ جمان کوم مخلوق ولې په لار روان دي طلباء دي خاصه تګيري دي خاصه تجوري دي لباس ته نوراني چهري دي دا ان شاء الله په بار روان دي دایبا د خپل ارزو تمام
ناګانې دا به دی اونیان سره قبرونو ته ډېرو یوړې دا یو خان نه ټول شوي ده او دا چې کوم به دا مدرسې قومي دارې ته راغلل ولې موږ ډمټوک کوو چې موږ قومي دارې ته راغلل قومي داره دې نه کومه ده بله هم دنیا ده هم دین دی تو وایي روټۍ باندې بدتر ده موږ پولیان په ایمان کې سار د کوره وځو که نه ماښام تللی نه شو کور ته ماشاءالله او ما سره په موټر کې یو درې کسان ناست دي که نه نو بیا خبرې نه کوي نو ما ورته یو ورځ ویل لکه ولې څه کوي چې موږ کسه ټول وځو یو دی نو بلنجر چای وڅښه دا روټۍ وخوره بیا روټۍ وخوره بیا روټۍ وخوره مارکي در باندې خورم دا در باندې خټکې خورم او د موږ څه کار کوو والا ده ښه سپین جامې سپین څادر او اچولې وي د دین برکت دی چې دا کارخانهدار وایي موږ څه کوو موږ شوګر دی چیني بنده ده هر څه بند دي سهار نه واله تر ماښامه پورې په دې کارخانو کې د پتیانو پدم پتیان دی ځان وژني ماښام یې او روټۍ نصیب کېږي عام پې باندې بند دی او د علم تا پې چېرته یو وایي د بېروزګاري ده تاسو چېرته یو چوک کې ولیدل چې د دارالعلوم افغانیې یا د مولانا د مدرسې طالبان راوتي دوستانه دې راویستی دی او وایي نوکري راکړئ که نومې نه منو کنې دې ته اور لګو چېرته مو لیدلي دي او د دی څو بچیما لوی د ډیګرو والا چوکیدګار کې ولاړي دغه هړتال کوي بوک هړتال کوي وایي موږ دغه هغه وایي ځم تا ته درته یو ولاړ او دا وایي موږ دارې ته راغلو ځکه چې موږ نه لاره خطا شوي ده موږ د لوږې نه مړه الحمدلله د دین دا برکت دومره دی چې دا وګورئ سر کې راځلو نو لږ طالبان وو د سمندۍ والا اوس وګورئ دا دی تخصص هم دی او بلکل داسې ده ټول حدیث شریف او دا ټول محفل پې باندې متعین ښکاري الله جل جلاله دې د مولانا دا جاپوزیشونه او د ټول مدارس په پاکستان کې دي دا د دین کلاګانې دي که دا نه نو اوسه پورې به امریکې او کفارو زموږ هر څه تصنف کړي دا دې چې کوم دی نو ساتلي دي نو الله دې دا قایم دایم لري او الله دې هر قدم سلمونه دې وساتي او الله دې دای مخبره په صراط مستقیم باندې راوړي صلی الله ماشاءالله